अस्सलामुअलैकुम मलगरो रहमानुल्लाह गुरबस द PSL 2024 د پاره خپل اویلیبিলিټي کنفرم کړی دا اسلام آباد یونایټډ د طرف به رحمانالله گربز د PSL 2024 کې گیم کوي دین علاوه PSL 2024 نوی اپډیټس هم راغلي چې د رومانی سٹارټ میچونه به په دوبۍ کې وي او په ساوث افریقا کې وي نو دا غي حواله سره هم څه اپډیټس چې به هم په دی ویډیو کې تاسو سره شریکوم چې د PSL د سٹارټ میچز به ساوث افریقا لول شفت کیږي په دوبۍ ولې نه کوي دا غي شاله هم یو غټه وجه ده چې به هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ ټول نه پهله رحمان الله گربز حواله سره خبره کو چون کې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته گردش کې هم و چې د افغانستان کې لړیان به PSL ته ناراضي جی افغانستان کې لړیان د پاکستان کرکټ بورډ د طرف یا د افغانستان مختلف ریزن شو کېدل ډیر نفرت پال خلک چې به هم دغه ویډیوز جوړول چې ندی راتل پکار او افغانستان د طرف خیر پاغه باندې مون خبره نه کوي د افغانستان کې لړیان به PSL ته ضرور راځي حضرت الله زازی دین مخ خپل اویلیبিলিټي شو کړي او اوس رحمان الله گربز هم خپل اویلیبিলিټي شو کړي د کنفرم ویل چې زو PSL 2024 کې گیم کوم دینه علاوه عظمت الله عمرزی راشد خان هم د ملا پریشن کړي ترغه پورې کا کمپلیټلی فټ وي راشد خان 100% برازي د لاهور قلندر د ټیم حصہ ده فضل حق فاروقی عظمت الله عمرزی کیس احمد چې کوم دی نور احمد دا ټول کلاډیان چې کوم دی د افغانستان په PSL کې گیم کوي جوس پرا شو PSL سٹارټ میچز بوله په دوبۍ کې وی او په ساوث افریقا کې وی ساوث افریقا لیول شفت کیږي داغه حواله سره د PSL فرانچایز سوي دي پاغه باندې ډیټیل سره خبره کوي تاسو له معلومه وي چې په فروری کې په پاکستان کې الیکشن هم دي 8 فروری ټاکل شوی دا چې په 8 فروری په اتم تاریخ د دویم میاشت په اتم تاریخ باندې پاکستان کې الیکشن وي او په فروری کې به PSL هم شروع کیږي نو چې کله الیکشن وي نو بیا PSL ته سکیورټي د پاکستان حکومت نشي فراهم کوله ځکه څومره هم سکیورټیز ایجنسیان دی بټول په الیکشن کې مصروف وي نو دغه الیکشن په وجه باندې PCB پاکستان کرکټ بورډ دا فیصله کړی و چې موږ به د PSL سٹارټ میچز چې کوم دی په دوبۍ کې وکړو خو دوبۍ کې اوس دا میچونه نه کوي د ساوث افریقا له شفت کوي ذکر روان چې کوم T20 ورلد کپ تهغه په ساوث افریقا کې دی جی روان T20 ورلد کپ په ساوث افریقا کې دی او PSL چې کوم دی هم T20 فارمیټ کې دی نو دا PSL فرانچایز چې کوم دغه میټینګ کړی دی د پاکستان کرکټ بورډ سره اهم کم رهنما دي د مطلب د پېښور زلمی جاوید افریدی یا دغه د ټیم چې کوم لوبډلې چې کوم مشران دي کوچ یا نور داسې دغه چې کوم مشران دي د نه علاوه څومره هم د PSL فرانچایزز دي مطلب ملتان سلطان لاهور قلندر کراچي کینګ کویټا دا ټول چې کوم دي د میټینګ کړي پاکستان کرکټ بورډ سره چې کې هم د پاکستان کرکټ بورډ کسان ناستو نو په میټینګ کې دا خبره شوې ده چې دا میچز به مونږه ساوث افریقا له شفت کو په دوبۍ کې هم نه کوي دا موږ په ساوث افریقا کې وکړو ساوث افریقا کې ځکه کو چې مطلب روان ورلد کپ په ساوث افریقا کې د نو زمون کلاډیان په هغه کنډیشن باندې گیم وکي نو ساوث افریقا چې کوم T20 ورلد کپ ته نو بر پاکستان د لپاره مددگار ثابت شي نو په دې وجه باندې کې شپک ټیمان دي د PSL چې کې سلور ټیمان الریډي رضا شوی دي په ساوث افریقا باندې او ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ تر اوسه پورې 100% کنفرم یس یا نو جواب نه دی ورکړي ای په فلحال سوچ کوي چې آیا مونږ په دا ورلد کپ سٹارټ میچز په ساوث افریقا کې وکړو په دوبۍ کې وکړو سلور ټیمان په الریډي رضا شوی دي پېښور زلمی پر رضا ده لاهور قلندر پر رضا ده کویټا پر رضا ده کراچي کینګ پر رضا ده ملتان سلطان او اسلام آباد یونایټډ چې کوم دي د لا فلحال اګری شي ونه دي چې کله هم د اګری شي جواب ورکړي د PSL سٹارټ میچز چې کوم دی به شیډول کیږي په ساوث افریقا کې چې بر روان T20 ورلد کپ کې د پاکستان د لپاره مددگار ثابت دي شي جی د اپډیټس په دې ویډیو کې ډیر زیاته مننه جی والسلام